أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. نننی درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز آیات نمبر 69 70 او 71 ویلے کیږي. د دې او بلکې تقریبا د آیات نمبر 73 پورې د دې چې نو کوم واقع هغه مونږه بل ورځ درس کې ویلی و چې بني اسرائیل کې قتل شو. بیا د قتل په تفتیش کې دا غوی چې کله دا غي تفتیش کولو نو حضرت موسی علیه السلام ته رالل. موسی علیه السلام ورته فرمایل چې د الله تعالی طرفه په دې کې حکم دادی چې تاسو یو خوا چې نو حلاله کړئ. بیا دا غوی په هغې کې چې نو هغه باس او قصې جوړې کړي. دیو جن په هغوی باندې هغه حکم چې نو هغه ګران شولو. لکه څنګه چې هغه در تیر درس کې مونږ ویلو شددو چې دا غوی په خپل ځان باندې چې نو غوی سختی اختیار کړه نو الله جل جلاله هم په غوی باندې سختی وکړه. حدیث مبارکه کې راتلل د الله د پیغمبر فرمان مبارک مفهوم وی کچرته دی چې نو هغه ډایرک هر نمونه قسم هر څنګه چې غوا دوی علل کړی وي د دې دغه مقصود چې نو هغه به حاصل شو. خو چونکې دوی پکې قصې شروع کړي نو الله رب العزت د هغې په وجه باندې دوی باندې هم سختي وکړله. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي دوی بیا چې نو وویلو قالوا ادع لنا ربک د خپل رب نه دعا وکړه زمونږ د پاره یبین لنا ما لونها چې مونږ ته رنګ ووایي. ځکه غواګانې خو په دغه صفت سره څنګه چې مخکې وړاندې کې تیر شول انها بقرة لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک چې دغه غوا نو نه ډیره زیاته زړه ده او نه ډیره وړه ده د دې دواړو په منځ کې د درمیانه حال ده. نو دی وی چې په دې قسم صفت سره خو ډیر شي غواګانې دي خو که چېرته موږ ته رنګ وویلی شي نو دا به موږ سره لږه نور اساني وشي موږ به یې په اسانه مونږ کوم. اصل د دې چې نو په دغه حکم کې ټال مټول کول ولو نو الله رب العزت دې بیا چې نو حضرت موسی علیه السلام ته فرمایل تاسو د الله نه چې نو هغه دعا وغواړئ چې الله رب العزت موږ ته د هغې رنګ بیان کړي. موسی علیه السلام ته فرمایل قال انه یقول بېشک هغه الله فرمایي انها بقرة صفراء دغه چې نو هغه غوا ده تک ایزړه فاقع لونها تسر الناظرین. فاقع معنا خډو به زړه ده لکه څنګه چې هغه درس کې مونږ ویلي ولو چې د هغې داسې د زړوالی پکې و لکه د انور دا شغلې چې د هغې نه راخیږي. تسر الناظرین او دغه چې نو څه ته کتونکو ته ډېره ښکلې ښکاري. بیا دې ځای کې چې نو بعضې حضرات دا هم لیکلي دي وایي ګوره نظر په هغه وخت کې لګي چې کله یو شیز په تا باندې ښه ولګېدو او ستا زړه له ښه رالو نو دغه ځای کې نظر لګي او کله چې په داسې ځای کې نظر لګي نو د دغې د نظر متعلق د الله پیغمبر وایي تاسو بیا وایي چې ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. کله چې تا وویلو او بیا دغه شیز نظر شو تو پې چې دی نو ګناهګار نه او که دا دې ونه ویلو نو بیا پې سړی چې نو ګناهګارېږي. نو دې وجې نه چې کله یو شیز چې نو هغه په خلکو ته ښه ښکاره شي خوښې شي نو په هغه صورت کې ماشاء الله چې دی نو هغه ویل پکار دی. نظر چې ولګېدو نظر دپاره دا یاد ساتئ بهترین دم دی چې په یو ساعت کې دی نو الله پاک په خلکو له خلک ښه کوي. اووه پیرې صورت فاتحه سره د بسم الله اخرنی درې سورتونه چې نو د بسم الله سره
او سورة همزه اخرنی له سورتونه د شروع کېږي دینه مخکې چې کم سورت دی سورة همزه د سوره د بسم الله 3 پیرې دا دی وویلی شي نو ټک پټک چې نو الله پاک خکې نظر چې نو هغې ختمیږي پې نو دغه څه ده نو بهرن نو وایي چې دومره ښکلې چې د هر چا خوښېږي ښکلی رنګ یو نو دی بیا وی قالو ادع لنا ربک یبین لنا ما هي بیا د الله نه تپوس وکړه چې موږ ته بیان کړي چې ما هي دا غوا څنګه ده پاورس په درس کې مونږ ویلو چې ما هي لفظ دوی چې دی نو هغه 3 پیرې دغه ویلې نو یو پیره چې نو وړمبې ما هي دا غوا چې دی نو هغه څنګه ده نو هلته مونږ وی د دې مراد چې نو د ما هي نه دا دی چې ما سنها د دې عمر چې دی نو هغه څومره دی الله ورته هغه وی دویم ځل باندې دوی بیا چې دی تپوس وکړو چې مونږ ته د الله پاک د دې رنګ بیان کړي اوس دلته دریم ځل باندې بیا سوی ما هي چې دا غوا چې دی نو صائمة ام عامله دا چې دی نو صائمه ده او که عامله ده صائمه معنی چې دا ځان له بغیر باندې بهر چې نو هغه دغه شانتې سرېږي دی کې چې نو دا ځان له سرېدونکي دا عمل وغیره کوي او که نه کوي او که نه عامله ده عاملتون معنی چې دی نو هغه دا ده ارټ چلی دغه شانتې چې نو خلک پې بار بوج وړي د هغې سره چې نو یوه پې کوي نو آیا دا صائمه ده او که عامله ده 3 پیرې ویلو او زمونږ پښتو کې هم اکثر وایو دریم ځل چې دی نو هغه د غلطۍ شرط دی نو دریم ځل باندې چې دی نو الله وایي الله پیغمبر چې نو هغه حدیث شریف مفهوم دی که دوی چېرته په دې دریم ځل نه وی ویلی چې ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون نو دا پورې ته قیامت د سبا پورې وګرځېدلي ول خو دې ته بیا دا نه میلاو شي نو په دریم ځل ورسره چې نو هغه ان شاء الله وي نو بیا موږ سکار کې نو په هغه کار کې ان شاء الله ویل چې دی نو هغه په کار اوس که دغه کار بیا ونه شو نو په هغې باندې سړی ګنهګار نه دی اوس یو سړی په جزم سره وایي زه به چې دی نو هغه دا کار کوم نو که دا ونه شولو نو په دغې کې بیا چې نو هغه سړی ګنهګارېږي ځکه الله رب العزت خپل پیغمبر ته هم وفرمیل لا تقل لشیء انی فاعل ذلک غدا چې داسې مه وایه یو شي ته چې زه به دا کار سبا کوم خو دا ورسره وایه چې الا ان یشاء الله ان شاء الله که الله وغوښتله چې زه به دقه شانتې وکړم او بیا که تاسو ته یاد وي ما تاسو ته په دې قسم یې وکړو سړی چې نو پیسې راواخیستې کور نه ووتلو بیلې ورځ وتللو څوک له مخې له ورالو ویې څه کې هلکه ویې زه مې یاره چې دی نو هلتې ځان له سورې علم یې ویله چې نو هغه غوایالم هغه ورته که خیر یې پکې وایه هغې نه مړه که خیرې پکې چا راشي زما سره هر څه شته پیسې مې راغېستې د میلې ورځ ده دنیا شي چې نو خلکو سوري به راویستې ځان له پکې غوایه ښکلی خوښ کم بیا به یې راولم اوس چې کله هغه لاړو په لاره چې نو هغه میلې ته ورسېدو د میلې ټک چې دی نو هغه د جب ووالو نو چې جب یې دې ووالو اوس د بیه وکړه چې بیه یې وکړله جب ته یې لاس کو نو نه جب شته او نه پیسې شته چې دواړه نه وي بیا سړی حیران شو اوس به څه کې د جب یې دوالی شو بیا چې نو هغه واپس چې واپس رالو هغه سړی وله مخې له ورالو یې لکه تا خو چې زه ځم به غوایه راولم څنګه سي چلو شو وی بس مړه که خیرې چې د دې ځین روان شولم نو که خیرې هلتې لاړم وی چې که خیرې څنګه چې نو هغه میلې ته ورسېدم چې که خیرې هلتې چې نو غوایه مې خوښ شو چې که خیرې چې څنګه مې جب ته لاس کو چې که خیرې چې ومې کتل نه جب شته نه پیسې هغې وس که خیرې کار نه کوي ما تا ته شروع کې ویلو چې که وی نو په ټایم باندې چې دی نو هغه وایم نو الله پیغمبر هم فرمایي که دوی په دې ځل باندې چې دی نو هغه انشاءالله نه وی ویلی نو دوی به د قیامت د سبا پورې ګرځېدلي ول خو دوی به چې دی نو هغه دا نه وموندلی نو دوی به دریم ځل ځکه ورسره ووي و انا ان شاء الله لمهتدون الله وی انه بیا موسی علیه السلام ورته وفرمیل قال انه یقول انها بقره لا ظلول تصير الارض ولا تسقي الحرث دا چې نو داسې غوا ده لا ظلول چې هغه جوتې کړې شوې نه ده تصير الارض چې اړی ځمکې لره یعنې دې غوا نه چې دی نو هغه ایوه کړې ده ولا تسقي الارض او نه یې ارټ چلولی نه یې فصل له چې دی نو اوبه ورکړې دي باقي که خیال یې کړی په هغه تېر درس کې موږ ویلو چې بعض چې نو اشرف علي تانوي صاحب بعضې حضرات د دې معنی چې دی نو په غوایه سره کړی ځکه موږ وی د هغه وایي چې بقره د غوایه او غوایې ته دواړه ورته ویلی کېږي او دا مخکې دوه خبرې چې راځي لا تصير الارض
ولا تسقي الحرث نو دا کارونه د غوایه دي نو ځکه د هغوی چې نو د غوایه معنی کړې ده مسلمة لا شیة فیها بالکل سالمه ده او داسې چې نو هغه سالمه ده چې په هغې کې هېڅ عیب چې دی نو هغه نشتی نو زه دوی دومره بېهوده خبرې ته وګورئ وی قالو الآن جئت بالحق د الله پیغمبر ته وی قالو الآن وس چې دی نو هغه جئت بالحق تا صحیح سمه خبره وکړه ولې العیاذ بالله د الله پیغمبر لاول دې ته سمه نه ویلي نو لاول نه هم ویلي وه خو دې چې دی نو هغه د خپل هغه ضد به دا باندې په خپل چې نو په هغه ناکړ دی په وجه باندې د دې بیا هم د الله د پیغمبر چې نو خبره دې څه وکړه نو بعضې وخت کې اکثر سړی چې نو هغه یو خبره سمه کوي خو د دې د ادب نه دومره لرې پاتې شوی چې دې د هغه ادب چې نو هغه سره ملحوظ ساتلی نه شي نو دی وس نو هغه وی چې لکه وس صحیح خبره ده یا موږ وس په خبره پوه شولو نو د هغې خبرې چې نو هغه سلیقه سره نه وه دومره چې نو هغه به بېادبۍ کې حد ته رسېدلو چې دا خبرې تمیز یې هم ونه ساتلو داسې چې نو بېادبه لفظ استعمال کو قالو الآن جئت بالحق چې وس نو هغه ته صحیح خبره راوړه وس چې صحیح خبره وکړه نو الله وی فذبحوها وما کادوا یفعلون دی هغه حلاله کړه خو نږدې نه وی چې دوی دا کار کړی نو حضرت چې هغه فرمایي دوه وجونه یو خو دا چې د هغې هغه پیسې صاحب د جلالین چې نو هغه دا ذکر کړي وایي سمن قیمت یې دومره ګران شولو چې د هغه ډېر قیمت د ادا کولو ته دوی جوړ نه ولو نو وایي دغه چې نو نږدې نه وه ما کادو یفعلون چې دوی دا کار کړی او دویم دا چې دوی په دغې غوا پسې دومره وګرځېدل ستړي شوي ولو نو دوی په آخره کې نو د دې نه پاتې شوي ولو چې مونږ نور نشو کولی خو په دې اخر ځل باندې انشاءالله چې نو هغه وې او چې کله دغه انشاءالله وې نو دغه په برکت ولا بیا الله پاک چې نو دا غوړ نو ځکه الله وې فذبحوها وما كادوا يفعلون الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي قالو نو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا زمونږ د پاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د هغې قال نو وویل یعنی موسی علیه السلام انه بېشک هغه یعنی الله یقولو فرمایي وای انها چې هغه بقرة یو غوا ده صفراء زیړه فاقع ښه زیړه لونها د هغې رنګ تسر الناظرین چې خوشحاله وي چې نو لیدونکو لره یعنی دغه غوا د تکۍ زړه چې ښه ښکاري چې نو هغه لیدونکو ته قالو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړی موږ ته ما هیه چې څه قسمه ده هغه یعنی صائمه ده او که عامله ده ان البقره یقینا هغه غوا تشابه مشتبه شوي ده ګډه وډه شوي ده علینا په موږ باندې و انا او بشک مونږه ان شاء الله کچری اوغاړي الله لمهتدو لار مندن کيو قال نو ویل موسی علیہ السلام انه یقینا اغه الله یقول وای انها جاغه بقره یوغاده لا تصير لا زلول چې نه جوت کړی شوی د تصير الارض چې اړیز مکه ولا تسقي الارض او نور کوي اوبا یعنی نه ارټ چلای چې نو الحرث فصل مسلمتن بالکل سالمه ده لا شیت فیها نشته صحیح عیب داغ پاغې کې قالو اغوی ویل الان وس جئتا تاراتلو کړو بالحق پس خبره فذبحوها پس اغوی زبکړلاغه وما کادوا یفعلون او د نویل نږدې چې دا کار کړی وي